حضرت شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله تعالی یو لوی محدث دی. نن په ټوله دنیا کې حضرت شیخ ادریس صاحب حفظه الله تعالی لا چې الله کوم مقبولیت ورکړی دی هغه د ډېرو کمو خلکو دی. داسې ده ټول وایي داسې ده. هغه دا خبره کوله نو په دې خبره کې وی چې مونږ د پاکستان ډېره شکریا ادا کوو چې د خلیج جنگ لکه که ستاسو خیالي زه عمرې له روان وم په روژه کې مونږ زر زر تفسیر ختم کو او راته وی نشي تللی. ولې نشو تللی؟ هرمز ابنای هرمز کې جنگ دی، خلیج کې جنگ دی، نشي تللی. په دبئی کې کم خلکو، په سعودي کې کم خلکو پاکستان ته ځو بند شو، نشو راتلی. سفر ړومبې ستا پیایي بل ورځ لندن ته اوچت شوی دی، نشو اوچتېدی. ستا جاز نشي تللی، د ټولې دنیا جازونه نشو تللی. خوراک ټوله دنیا چې وه د خوراک کمې راغې، پټرولو کمې راغې، ډیزلو کمې راغې. سویګیس حکومت دی له بند کړی دی چې د پټرول ډېر په هغه اتو جازونو کې هم راوړي دي. اوس دغه پټرول به خرڅول غواړي نو ګیس یې په خلکو بند کړه نو پټرول خرڅېږي، دی پکې فایده کړي. خو خیر به هر حال یعنی حضرت شیخ حفظه الله تعالی شیخ مولانا محمد ادریس صاحب دغه خبرې وضاحت کولو او په فیسبوک څه چالو شو، خرې جوړ کو شیخ ادریس صاحب پکې نولې. سوچو کې تاسو سپې جوړ کو شیخ صاحب پکې نولې. اوس لکه په منبر باندې یو سړی چې کومه خبره کوي او دومره لوی سړی نو هغه خبره به ډېره پاکه کوي او هغه به امت مسلمه په هغې پوهیږي. اوس که دې ځای کې یو خبره تاسو ته کومه جی د نواز شریف دور دی، پی ټی آی والا د فوج مخالف دی، د پی ټی آی دور دی نواز شریف دغه فوج خلاف دی، د بل دور دی بل دغه خلاف دی. نو ستاسو خپل اختلاف که د پاټو وي نو هغه په خپل ځای خو په منبر ناس له کم از کم اجازت ورکړه چې د حق بیانوي. په منبر یو سړی کینی هغه له اجازت ورکړه چې د حق بیانوي. چې یو سړی د لکونو محدثینو استاذ دی، لوی لوی محدثین په مدارسو کې چې کینی هغه د شیخ ادریس صاحب شاګردانی. زما استاذ نه دی، ما ته سبق نه دی ویلی، زما استاذ نه دی. تعلق په خپل ځای چې الحمدلله دومره قدر کوي چې زما غوندې کمزورې ورته صرف ټلیفونو کې چې جی د فلان کې ځای له ټیم ورکول دي، هر څه پرېږدي او هغه ځای ته ځان رسوي. صرف په څه وجه؟ صرف په دې وجه چې ما ته وایي تاسو د ختم نبوت کار کوئ، صرف په دې وجه، بل څه وجه نشته. ما په خپل ژوند کې که یوه روپۍ د هغه په لاس کېښي حرامه وي. ما په خپل ژوند کې پې روټۍ چرې نه ده خورولې، ما په خپل ژوند کې پې چای چرې نه ده څکولې، ما په خپل ژوند کې خپل ځای ته چرې نه ده راوستی. زما خبرې ته هم خیال دی. د یو سړي اعتراض وي، ما باندې به مې اعتراض وي، په بل به مې اعتراض وي. یو سړی د محدثینو استاذ دی، اعتراض پې زما استا راتلی شي، لیکن د اعتراض دې ځای ته رسول چې دغه عالم په فیسبوک راوله او په خر باندې کینو نو دا انتهایی خطرناک شي. یا خر جوړ کا او هغه له مخ چې دی دا د یو محدث جوړ کا. اختلاف خو راځي، زما به ورسره اختلاف وي چې دا خبره د داسې نه وه په کار، داسې به دې کړې وه. زه هغه اختلاف د اختلاف په ځای باندې کېدم، لیکن داسې کول زما په خیال باندې د امام الانبیا مسلط دومره نه دي بدنامول په کار. زما په خبره پوهېږئ؟ زما په خبره ټول پوهېږئ؟ چې کوم سړی مولا ته کنځلې کوي بدره دعایي، تاسو خیر دی ګورئ معاشره کې د هغې حیثیت هم وګورئ او د مولا حیثیت هم وګورئ. ځئ یوې روپۍ حیثیت دی نه، هغه به مولا پسې اول هغې له حیثیت ته خو لږ وګوره که نه. د هغې کور کې ښځه خبره نه مني، د هغې خپل بچی خبره نه مني، بچی ورته کنځلې کوي. د چا چې ښځه خبره نه مني، د چا چې لور خبره نه مني، د چا چې زوی خبره نه مني، د چا چې په دوه کسانو کې د روپۍ حیثیت نه وي، د چا چې د دوه کسانو مخکې د خبرې اهمیت نه وي، ما پسې کنځل کوي زه جواب نه ورکوم، ما پسې کنځل کوي زه مخ نه راړومه. که په لاره غپېدلو سپو ته ګوري، که په لاره غپېدلو سپو ته ګوري،
خپل منزل ته رسېدل به درته ګران شي. ته چې هر سپي پسې کاڼې اوچتې او ته چې هر سپی په کاڼي باندې ولې ته وایې دا سپی ولې غاپي دا ولې غاپي غاپي دي که نه سپی دی پیدا کړی خدای غپا دپاره دی د سپي ډیپټي غپا ده د سپي کار غپا ده هغې له الله دا ډیپټي حواله کړې ته به خلکو پسې غاپې هغې ته دا ډیپټي الله حواله کړې مسافرو پسې به غاپې بې کسو پسې به غاپې فقیر پسې به غاپې ملنګ پسې به غاپې دا د سپو ډیپټي ده موږ په دې د سپو نه ګیله نه کوو